الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال بدغه مبارکه او مقدسه میاشت کې او په دغه مبارکه او مقدسه ورځ باندې او په دې مبارک ساعت کې زموږ د ستاسو ټولو د حاضرو د حاضریدونکو د حاضری لیدل اوریدل ویل او عظیم فریضه ادا کول په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي. او رب العزال خالق کائنات دغه کمزور او بیکار حاضرې په بنیاد باندې خدای پاک د موږ عظیم رضا نصیب فرمایي. کلام دغه مبارک او شپو او د ورځو په کال کې عود وشي واپسی وشي نو ډېر خوش قسمته مسلمانان د شرق او د غرب نه د خدای پاک او د رسول پاک میلمانه جوړ شي. الله کریم ډېرو خوش قسمته خلکو ته په دغه ورځو په شپو کې د خپل کور او د حبیب پاک مبارک د کور زیارتونه او طوافونه ورنصیب کی. حقیقت دا دی چې دا د خوش قسمتی هغه حد دی چې انسان ته الله کریم د حج او د عمرې سعادتونه ورنصیب کی. حاضرینو، د ټولې دنیا نه د اسلامی ممالکو نه او بیا چې کومه مسلمانان په نورو مغربي ممالکو کې اوسیږي هغه هڅه وکړي، کوشش وکړي او د خپل مینې د محبت د اظهار دپاره د حج داخلي وکړي او لاړ شي د الله تبارک وتعالی د پاک کور طوافونه وکړي او د حضور مبارک جنگل مبارک ته مخامخ ودرېږي او د حضور مبارک په در کې سلامونه وړاندې کړي. دا ډېره لویه خوش قسمتي ده. او کلام چې په دې موضوع باندې خبرې کوم نو د خپل مرشد کریم او مرشد پاک رحمه الله تعالی دا خبره زه ضرور وړاندې کوم چې زمونږ صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې په دنیا کې چا شل کړې نه ده، خو کچرې څوک د الله کور له لاړل او حج وکړو یا عمره وکړه
او د حضور مبارک دربار ته حاضر شول. چا شل کړي نه دا خو دغه انسان شل کړه. نو دا شل کې 2 ورځې دي، خلق حرمین و شریفین له روان دي زی ډېر خلق تلی دي. دا ډېر زیاته خوش قسمتی غواړي، ډېره نیکبختی غواړي. الله کریم خالق کائنات د موږ ستاسو په ژوند کې بار بار همیشه د پاره د الله په کور کې او د حضور مبارک په دربار کې دا حاضریان نصیب فرمایي. حاضرینو، چونکہ په دې موقع باندې علماء کرام د حج فضائل بیانوي، خو تقریبا زما د عادت مطابق د حج فضائل هغه د رمضان نه مخکې کله ناکله زه بیان کم د دې دپاره چې حج ته خلق تیاری وکړي. دا حج چې کم کسان کوونکي دي دا خو هسې هم تلي دي او هسې هم کوي، نو دا موضوع مخکې بیانول مناسب وي او په دې ورځو کې هم ډېره مناسب وي انسان هغه شوق و ولوله د روان کال دپاره تیاره شي. خو په دې جمعې مبارکې په دې خطاب کې د حج او د عمرې د فضایلو نه هټ کر صرف په دغې خبره باندې 2-3 خبرې وړاندې کول غواړم چې دا کم ښارونه دي چې د مکې معظمې شریفې ښار دی او د مدینې منورې او د طیبې ښار دی، د حج او د عمرې او د نورو عباداتو نه هټ کر دغه دواړو ښارونو له الله پاک د کل عالم په ښارونو باندې خدای پاک یو داسې مقام او رتبه وله ورکړې ده لکه څنګه انسانانو کې خدای پاک پیغمبرانو له یوه دنګه مرتبه ورکړې ده چې د هغې مثل و مثیل و مثال نشته دی. دارنګې الله کریم مکې معظمې ښار ته او د مدینې منورې پاک سرزمین ته الله پاک داسې لوړ او دنګ مقام په نورو ښارونو باندې ورکړی چې د هغه مثل و مثیل و مثال نشته دی. په دې بنیاد باندې د چند آیاتونو مبارکه او په تناظر کې او د حدیث مبارکه او په تاییداتو کې د مکې معظمې شریفې او د مدینې منورې د مبارکو ښارونو 2-3 خبرې وړاندې کول غواړم. الله کریم د دواړو حرمینو په خاطر باندې زمونږ په عزتونو او په برکتونو کې هم زیادت نصیب فرمائی. قرآن کریم فرقان حمید کے سورة البلد کے اللہ کریم فرمائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ پاک فرمائی اے محبوب کریم زا د مکې معظمې په ښار باندې قسم خورم، زه د مکې معظمې په ښار باندې قسم خورم. او بیا الله کریم فرمایي چې وانت حل بهذا البلد، او دا د مکې معظمې ښار باندې قسم ځکه خورم چې محبوب په دغه مکه معظمه کې ته اوسېږې، د ستا د اوسېدو مسکن دی، د ستا د اوسېدو ځای دی. اے محبوب د ستا د اوسېدو په ځای باندې د ما قسم وي چې هغه مکې معظمې ښار دی. قرآن کریم فرقان حمید د اصطلاح مطابق چې علامہ جلال الدین سیوطی په خپل تفسیر کې لیکي چې خدای پاک په کمو کمو څیزونو باندې قسم خوري او خوړلی دی د خپل ذات نه علاوه، چې کم څیز باندې هم قسم خوړلی الله پاک د قسم په دغه څیز باندې خوړلو مقصد دا دی چې دغه څیز د خدای پاک په بارگاه کې د بلند او د لوی شان والا دی، د بلند مرتبه والا دی، د بلند شان والا دی. که قرآن کریم تاسو وګورئ خدای پاک په اسمان باندې قسم خوړلی
خدای پاک په ځمکه باندې قسم خوړلی، خدای پاک په فرشتو باندې قسم خوړلی، خدای پاک په هواګانو باندې قسم خوړلی، خدای پاک د حضور مبارک په عمر باندې قسم خوړلی. غرض دا چې قرآن کریم مختلف سیزونه دي چې الله کریم په قسم خوړلی دی. علما لیکي تفسیر علامه جلال الدین سیوطی علیه رحمه الاتقان کې لیکي چې د خدای پاک په دغه سیزونو باندې قسم خوړل دا دغه سیز عظمت طرف ته اشاره ده، کمال طرف ته اشاره ده، د برکت طرف ته اشاره ده، د علو مقام طرف ته اشاره ده. نو الله کریم فرمایي چې لا اقسم بهذا البلد، الله فرمایي ما د قسم وي د مکې معظمې په ښار باندې، وانت حل بهذا البلد، ځکه چې یا رسول الله تاسو په دغه ښار کې اوسېږئ. الله فرمایي ما د مکې معظمې په ښار باندې قسم وي. د قرآني اصطلاح مطابق په مکې معظمې په ښار باندې قسم خوړل دا شرافت د مکې معظمې د ښار دی. الله تبارک وتعالی ولا چې کم مقام او کم شرف ورکړی دی که چا لیدلی دی هغه شرافت انسان ته په خپلو سترګو باندې په نظر راشي، او چا چې لیدلی نه دی اورېدلی دی د هغه په زړه کې هم د مکې معظمې یو تړپ پکې پروت وي، په زړه کې یو ولوله پرته وي چې دغه ښار په دغه کوڅو کې به زه کله ګرځېږم. نو دا د عظمتونو والا ښار دی. په دې بابت باندې او په دې آیات کریمه په تناظر کې ډېرې خبرې دي، خو بیا به خبرې مونږ ناپاتې کېږي. قرآن کریم فرقان حمید په بل آیات کریمه کې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. الله کریم فرمائی چې روی زمین باندې د ټولو نه اولنی کور چې ما جوړ کړی دی دا ما په مکه معظمه کې جوړ کړی دی. ټول نه اولنی کور کم یو دی؟ ټول نه اولنی کور دا د خدای پاک کور دی چې هغې ته بیت الله شریف ویلی شي. او علما لیکي چې دا بیت الله شریف دا د خدای پاک کور دی ځکه چې نامه بیت الله ده، او دارنګې دې ته کعبه ویلی شي. یاد ساتئ علما لیکي چې کله خدای پاک د ځمکه هواره کړه والارض بعد ذلك دحاها، الله فرمایي پس د اسمانونه بعد ما د ځمکه خوره کړه. او چې کله خدای پاک د ځمکه خوره کړه یو لوی میدانو، او په دغه میدان باندې ټول نه اولنې ځمکه چې را وپړسوله الله پاک را اوچته یې کا او کور یې په جوړ کړو. دا د خانه کعبې شریفې به چې کوم ځای باندې خانه کعبه شریفه جوړه ده دغه ځمکې له الله پاک بلندي ورکړه، او په همدې ځای باندې الله پاک خپل کور جوړ کو. او ځکه ورته کعبه وایي، کعبه د کعب نه ده، او کعب ویلی شي د موږ د خپو د پاسه چې کومې ګیټې دي ګیټې دې ته کعبین وایي. ګیټې د خپه مکمل خوره ده خو په دغې د پنج نه لږه بره در لږه را پړسېدلې غوندې ده دې ته کعب ویلی شي. او خانه کعبې ته هم کعبه ځکه ویلی شي چې دا ځمکه بلکل هواره وه همواره وه یو لوی میدانو، خو الله پاک دغه ځمکه داسې را وپړسوله او په همدې ځای باندې خدای پاک خپل کور ځان له جوړ کړو. ځکه دغه ښار ته یو لوی مقام میلاو دی، یو لوی عظمت ورته میلاو دی چې روی زمین باندې الله کریم د ځان د پاره چرته کور جوړ نه کو، که ځان د پاره رب ذوالجلال ځان ته کور جوړ کړو دی د مکې معظمې په ښار کې ځان ته جوړ کړو. ځکه دې ته الله کریم دغې خبرې طرف ته د تاریخ په تناظر کې خو ډېرې خبرې دي، خو الله کریم فرمایي ان اول بیت وضع، الله فرمایي چې ټول نه اولنی ځمکې باندې اولنی کور چې وضع شوې ده او جوړ کړی شوی دی د خلکو دپاره د هغه دی چې بکه کې مکه معظمه کې جوړ کړی شوی دی. والله فرمایي چې مبارکن د اولنی کور چې الله کم جوړ کړی دی مبارکن دا مبارک کور دی، وهدى للعالمین او د کل عالم دپاره هدایت مرکز دی. الله کریم دغه د هدایت او د برکتونو مرکز دا په مکه معظمه کې الله تبارک وتعالی پیدا کړی. ځکه علماء کرام لیکي چې د کل زمین په ښارونو کې د ټول نه بهترین ښار چې دی
دا د مکې معظمې او د مکې مکرمې ښار دی. او بیا الله کریم په بل آیات کریمه کې ارشاد فرمایي فیه آیات بینات. الله فرمایي دا ما کور او دا ما ښار چې دی دا څه معمولی ښار نه دی. الله فرمایي فیه آیات بینات، په دې کې خدای پاک واضحه د قدرت نشانې را لګلې دي. مقام ابراهیم چې د هغې د قدرت د نشانو نه یو پکې مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم د خانه کعبې شریفې ته مخامخ چې کم ګنبد نما سیز دی، په دې کې دننه د حضرت ابراهیم علیه السلام د قدمینو شریفینو چې کم کاڼی پروت دی هغې باندې نقش دی. دا مقام ابراهیم هم الله کریم فرمایي چې دا په مکې معظمې کې دی. ان الصفا والمروه من شعائر الله. الله فرمایي صفا او مروه ما د قدرت نشانو نه یو دوه غټې نشانې دي. صفا او مروه چرته دي؟ دام په مکې معظمې کې دي. که مقام ابراهیم دی دام په مکه معظمه کې دی. که صفا او مروه چې د قدرت نشانې دي دام په مکه معظمه کې دی. او که خانه کعبه شریفه مشرفه په خپله باندې ده دام په مکې معظمې په ښار کې دی په دغې نسبتونو باندې. او بیا چې جای ولادت مصطفی علیه السلام مبارک دی، د حضور مبارک ولادت هم په مکې معظمې شریفې کې شوی. د حضور مبارک کور هم په مکه معظمه کې دی. د حضور مبارک 14 کاله مسکن هم مکه معظمه کې دی. د حضور مبارک څه کم و بیش 40 کاله ماشومتوب او ځواني دا هر ځای د مکې معظمې کې تیر کړي. دغه ټولو نسبتونو د وجې نه مکې معظمې شریفې ښار ته په خپله باندې یو لوی مقام یو لویه مرتبه میلاو ده. او په دې باندې ډېر خلکو گواهی کړې ده. او ډېر که سیاسي خلک واخلې او که داسې نور د دنیا فنکاران وغیره واخلې، هغوی په ټوله دنیا باندې چکرې والې وي، په ټوله دنیا باندې ګرځي را ګرځي. خو چې کله داسې خلک هغه عمرونه داسې سټیج ته ورسیږي چې د مزو د چرچو نه وځي او توجه الله نصیب شي او رجوع الله نصیب شي، بیا په اخر کې وایي چې لاړ به شو او چېرته حج به وکړو یا عمره به وکړو. او زمونږ کانسیپټ هم دا جوړ دی، تصور دا جوړ دی چې دا عمره او دا حج بس دا په داسې عمر کې چې د هر څه نه وځې. یا ساتئ چې کوم خوند او کومه مزه دا په ځوانۍ کې او په داسې عمر کې وي چې کم عمر د شباب عمر وي، په هغې کې انسان عمره وکړي حج وکړي، د هغې یو ځان له لطف وي. بهرحال داسې ډېر خلک تللی دي په داسې عمرونو کې چې هغوی ټوله دنیا لیدلې ده، مغربي دنیا یې مې لیدلې ده، دارنګې مشرق وسطی چکرې هم والې وي، او دارنګې د عربو په ممالکو باندې هم ګرځېدلې وي، او دارنګې مختلفو براعظمونو مختلفو ممالکو سیر و تفریح دپاره تللی وي او په سونو ملکونو ګرځېدلې وي. خو چې کله دا خلک د حرمینو شریفینو زیارت وکړي واپسې کې دا یو جمله ضرور وایي چې هر چرته وګرځېدو کو چې کم خوند په حرمینو شریفینو کې دی، نه مغربي دنیا کې شته، نه شمالي دنیا کې شته، نه په عرب کې شته او نه په عجم کې شته. چې کم خوند د الله په کور په طوافونو کې ملاویږي او کم خوند د حضور مبارک په سلامونو کې ملاویږي، دا خوند هیڅ چرته هم چاته نه دی ملاو شوی او نه دا خوند شته. قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې ټول د برکتونو مرکز، د انوارو د تجلیاتو مرکز دا حرمین شریفین دی. ځکه رب ذوالجلال فرمایي مبارکن وهدن للعالمین. خانه کعبه شریفه او دا مکه معظمه چې ده دا مبارک ځای دی، مبارک ځای دی چې خدای پاک ورته مبارک وایي، نو بیا مبارک څنګه نه وي؟ او د هدایت والا ځای دی. تاسو به هلته ډېر خلک ووینئ، ډېر خلک به تاسو ووینئ چې هغه به په قسمه قسم له لعب په ګناهونو کې به ژوند تیر کړی وي، خو چې هلته تاسو وګورئ هغه به تاسو په سجده باندې وینئ. تاسو چې وګورئ د هغه په سترګې کې به اوښکې روانې په ژړا باندې به وینئ. هغه چې تاسو هلته وګورئ
هغه به تاسو د درویشۍ په صورت کې وینئ چپړې به په لاس کې راغستې وي کله به د باتروم نه راخیږي کله به اودس کوي کله به په لفټ باندې دویم چکر ته ځي تنها به ګرځي راګرځي هغه ډېر د پروټوکول والا خلک چې کله حرمینو شریفینو ته لاړ شي الله پاک ورته هدایت ور نصیب کی د سجدې ځان له هدایت دی رکوګانې ځان له هدایت دی چې ډېر خلک وي چې چېرته قرآن کریم راغستی نه وي خانه کعبې شریفې ته مخامخ د سحر مانځه نه بعد د اشراق په انتظار کې به ډېر خلک ویني چې تلاوت به کوي دغې خلکو ته رب ذوالجلال هدایت ور نصیب کړی ولې رب فرمایي هدن للعالمین دا خانه کعبه شریفه او مکه معظمه دا د کل عالم د پاره مرکز د هدایت دی او هغه مرکز د هدایت دی چې د دغې غوندې هدایت د دغې غوندې ښکلا د دغې غوندې رڼا دا چاته نه ده میلاو شوې او ډېر کله ته داسې وشي چې ډېر نیکان خلک علما لیکي یو صاحب دی هغه په طواف کې مطاف شریف کې تېرېدو تیرې شوې زمانې خبره درته کوم مطاف کې طواف کولو او وایي چې ما د خانه کعبې شریفې په رکن یمانی کې ما یو کس ولیدو چې هغه ژاړي او په سجده باندې پروت دی او په زار او په کتار باندې ژاړي او دومره سلګۍ وهي چې ولاړ انسان د هغه د سینې شنګارې اوري چې کم د سینې په زور باندې ژاړي د سینې چې کم شنګارې دی ولاړ کسان یې اوري وایي زم ورته ودرېدم او چې ما وکتل دغې صاحب باندې ما ترس راغی چې پته نه چې دغه انسان نه به کم ګناهونه شوي وي چې په زار او په کتار باندې ژاړي او د هغې د سینګیس د سینې شنګارې په ملا باندې راوځي او دومره په زار او په کتار باندې ژاړي چې کله دا دعا کوي چې ربه زما بل در نشته چې چېرته لاړ شم ما ته معافي نصیب شي کله په سجده کې دا آواز کوي چې ربه کریمه ما ته بل در وښایه چې هلته بخښنه میلاویږي چې زه دې نه هغه در ته لاړ شم خدای نه بل در شته چې سوال قبلیږي نه بل در شته چې جړا قبلیږي نه بل در شته چې د انسان غوښته قبوله کړی شي نه انسان بل یو داسې در شته چې هلته د دنیا او د آخرت راحت وغواړي بخښنه وغواړي او دا د اوازونه کوي په سجده کې خدای ما بل در نشته ما عمدا در دی زه ته بخونکی ما وبخې خدای ګناهګار یم ما وبخې خدای زه د رحم قابل نه یم خو ته رحیم ما باندې رحم وکړه په دغې ژړا او په فریاد کې په سجده کې عجیبه عجیبه دا چې کوم الفاظو باندې مناجات کوي ژړا او فریاد دی چې آخر زه ډېر په حیرت کې پرېوتم او ما ورته طواف چکر پرېښودو او زه ورته ولاړ یم چې دغه انسان به څوک وي چې داسې عجیبه الفاظو باندې مناجات کوي د خدای پاک نه کرم غواړي د خدای پاک نه بخښنه غواړي دا به څوک وي چې ولاړ چې کله ډېره ژړا وشوه ډېر فریاد وشو تر ډېر وخته پورې دغه سجده کې دغه صاحب پروت و چې کله سجدې نه سر راوچت کو فهیزا ہوا عبدالقادر الجیلانیو چې ما کس وکتو سر راوچت کو غوث الثقلین حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارکو داغې نیکانو خلکو د حضور غوث اعظم غوث الثقلین غوث سمدانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په سجده باندې پروت دی د رکن یمانی سره د خانه کعبې په دغه ګوټ کې سوالونه کوي ژړاګانې کوي فریادونه کوي مونږ ته دغه نیکانو خلکو دا درس ملاویږي چې دا هغه ځای دی چې صرف ګناهګار به نه ژاړي دا هغه ځای دی چې اولیا به م ژاړي ګناهګار به م ژاړي غوثان به م ژاړي قطبان به م ژاړي دا هغه ځای دی چې برکت محتاج کل عالم د برکت محتاج دی دا د هدایت مرکز هم دی د رڼا مرکز هم دی د بخښنې مرکز هم دی او د ټول نه عجیبه خبره دا ده چې دومره د هدایت والا مرکز دی چې علامه ملا علی قاری علیه رحمه ارشاد فرمایي چې که یو کس دی هغه د طوافونو تابعه نه لري بوډا دی معذوره دی خپې برابرې نه دي انسان دی بیمار دی
او طوافونو د عبادتونو طاقت نه لري. فرمای مولا علی قاری المناسک کتاب المناسک کې لیکي چې خانه کعبه شریفې ته چې صرف یو ځل په محبت باندې وګوري او سترګې د پټې کړې رب ته ولا ورکړو او بیا د ورته وکتل، صرف په یو ځل لیدو د خانه کعبې شریفې باندې دغه انسان ته خدای پاک د شپېتو کالو اجر و ثواب ورنصیب کوي. دا د رحمتونو ځای دی، دا د برکتونو ځای دی. انسان غواړي چې همیشه همیشه دپاره انسان په هغې مقدس در کې طوافونه کوي. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی من طاف بالبیت 50 طوافا. حضور مبارک ارشاد فرمائی چې کم یو انسان 50 ځلې طواف وکړو، 50 طوافونه یې دغې پاکې خانه کعبې شریفې نه وکړل. حضور مبارک فرمائی خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. حضور فرمائی 50 ځلې د الله د کور نه تاو شوې. حضور فرمائی دا انسان داسې د ګناهونو نه پاکیږي لکه څنګه ماشوم پیدا شي په اولنۍ ورځ باندې د ګناهونو نه پاکي، دا انسان هم داسې د ګناهونو نه پاکیږي. ځکه رب ذوالجلال فرمائی مبارکن دا خار د برکتونو خار دی، د هدایت هدن للعالمین، دا د هدایت والا خار دی. انسان چې کله لاړ شي او هلته د الله د کور طوافونه وکړي، د الله تبارک وتعالی د کور زیارتونه وکړي او هلته هسې هم ګرځې راګرځې په محبت باندې ګرځې راګرځې. یاد ساتئ دا د انسان زندگی بدلی، د انسان تصور بدلی، د انسان ضمیر بدلی، ځکه چې هغه د هدایت مرکز دی، د برکت او د توجه مرکز دی. او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ. سرور دو عالم صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې هر سحر او هر بیګا ماښام خانه کعبې شریفې له 70,000 فرشتې راځي. سحرم 70,000 فرشتې راځي او ماښامم 70,000 فرشتې راځي. او زمونږ حبیب کبریا علیه الصلاة والسلام فرمائی چې دا کمې فرشتې نن راغلې سحر او ماښام تر قیامته پورې بیا د دغو فرشتو دوباره نمبر نه راځي. د فرشتو تعداد هم دومره زیات دی، خو چې چا کمې فرشتې یو ځل سحر راغلې قیامت مازدیګره پورې بیا نشي راتلی، او چې کمې شپې راغلې هغه هم د قیامت مازدیګره پورې نشي راتلی. او د ما او تا دپاره څنګه چانس دی؟ خدای پاک ما او تا ته خپل حرم کولاو کړی، که سبا ورځې ورځه او که بیګا ورځې ورځه، که رمضان کې ځې ورځه او که په حج کې ځې ورځه، او که کالو سر کله د ستا خوښه شي رب د فتح فرمایي چې ما درله راځم، ته به د خانه کعبې شریفې دیدار کوونکی، ته زما میلمه یې، مدینه منوره کې زما د رسول میلمه به یې. ما او تا دپاره 24 غنټې په هر ټیم باندې د حرم پاک شریف چې دا فیوزات او د برکاتو دغه دروازې چې دا کلاو دي. او په آخر کې به زه حدیث مبارک بیان کم او بیا به انشاءالله آینده جمعه باندې د مدینې منورې شریفې چونکې په ځمکه باندې 2 حرمین دي، یو مکې معظمې حرم مبارک دی، دویم د مدینې منورې حرم مبارک دی. انشاءالله العزیز هغه مدینې منورې د حرم شریف په هکله باندې به آینده جمعه کې خبرې کوو، خو حدیث مبارک باندې اختتام عرض کول غواړم. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی خپل امتیانو ته چې اشهدو هذا الحجر خیرا. حضور فرمائی اے ما امتیانو حجر اسود ځان د پاره د خیر گواهی والا گواهی کوونکی جوړ کړئ چې تاسو د پاره بیا د خیر گواهی وکړي. او مزید حضور مبارک فرمائی فإنه یوم القیامت شافع مشفع. حضور فرمائی چې دا حجر اسود قیامت په ورځ باندې چې چا ښکل کړی وي او چا ورته استلام کړی، حضور فرمائی دا حجر اسود به قیامت په ورځ باندې د استلام کوونکو دپاره شفاعت به کوي.
او څنګه شفاعت؟ حضور فرمایي مشفعت، دا شفاعت به کوي چې د شفاعت به قبلیږي، د دغه انسان شفاعت به قبلیږي چې کم یو انسان د حجر اسود شریف استلام وکړي او ښکلي کړي، قیامت په ورځ باندې به دا حجر اسود شریف د دغه انسان دپاره شفاعت کوي. په دې سیمن کې صرف دوه خبرې عرض کول غواړم. یو خبره دا حاضرینو چې په ژوند کې انسان له مال چې دازي راځي، خو چې د چا لاس له هم مال راځي، د دغې لویو حرمینو شریفینو د سعادت نه ځان مه محرومه کوئ او دې په تمه باندې مه کښېنئ چې چې عمر تیر شي یا لږې پیسې نور هم لاس ته راشي او کاروبار دی فلانکی دی او ډینګلی دی او هر قسمه رکاوټونه شیطان درته په ضرب و تقسیم باندې برابر کړي او تا دپاره دا مانع جوړ شي چې ته لاړ نشې، یا ساده په زړه کې بیا انسان له لږه یره پکار ده چې دغې حرمینو شریفینو د سعادت نه انسان محرومه پاتې شي. کوشش وکړئ د حج مبارک ورځې دي، د حج نه بعد چې څومره حده پورې کوشش کیدی شي د حرمینو شریفینو په ژوند کې یو ځل ضرور دیدار وکړئ. که هغه د انسان د حج وس کیږي، که انسان د عمرې وس کیږي، یو ځل ضرور لاړ شئ او دغې مبارکو مقدسو مقاماتو چې یو طرف ته صفا او مروه ده او بل طرف ته دا حجر اسود دی. صفا او مروه هم کاڼي دي، غرونه په کائناتو کې ډیر دي او په تلو راتلو باندې یو ذره برابر ثواب نه ملاویږي، خو لیکن هغه غرونه چې چاته صفا ویلی شي، چاته مروه ویلی شي، په هغې په لیدو کې هم اجر دی، د هغې په منځ کې په منډو کې هم اجر دی او د حجر اسود شریف په ښکلولو کې هم د قیامت ورځې بلایي ده چې هغه د انسان دپاره به شفاعت کوي. دا حجر اسود شریف به د هغې ګناهګارانو دپاره شفاعت کوي او الله پاک به شفاعت قبلوي. او دویم نمبر خبره د حجر اسود په حوالې سره زه عرض کول غواړم. حجر اسود شریف ښکلول مستحب دي او بیا بل مسلمان له تکلیف ورکول دا حرام دي، یا ځان له تکلیف ورکول حرام دي. او د حجر اسود د ښکلولو منظر الله کریم تاسو ته بار بار وښیي، سره زمونږ قبول شوي په هلته چې کومه ځان سره زیاتی کیږي او بیا د بل مسلمان له کم تکلیف ورکولی کیږي د الله په کور کې، د دین افضله دا چې ته ښکل نه کې او لرې نه ورته استلام و سلام وکړي. او بیا خاص کر زنانه چې هغه په ښکلولو په دوران کې د هغې ته یو بل کبیره ګناه متوجه شي چې د هغې حیا، د هغې عزت، د هغې جسم، د هغې سر نه خپو پورې پرده، دا په دې باندې فرض ده او تاسو ته اندازه ده چې حجر اسود شریف چې انسان ښکلاوي نو په هغې کې څومره رش وي، انسان خپې په ځمکه باندې نه لګي، په هوا کې رواني، نو چې دا زنانه هلته ورشي او د سړو په هجوم کې دننه ورشي، د سړو په دغې هجوم کې زنانه دننه ورشي، دا دوه کبیره ګناهونو سره مخامخ شوي، یو ځان له تکلیف ورکول یا بل له تکلیف ورکول او زنانه بله بې حجابه شي. او په مطاف کې به تاسو ډېر زنانه چې سر نه بې ټیکری او لوپټه او صادر هم غورځېدلی وي او نور قسمه داسې بې حجابي راشي چې هغه بغیر د الفاظو نه تاسو په هغې باندې د ځان پویولو کوشش کولی شئ. یاد ساتئ هغه صورت کې چې کم صورت کې زنانه بې حجابه کیږي، د هغې بدن سره نور سړي ټچ کیږي، هغه نور طرفونو باندې بې حجابه شي، داسې زنانه وله بیا حجر اسود ښکلول د دغې مانع د وجې نه بیا ناروا دی. او سړي چې بل سړي له دیکې ورکوي او په مطاف کې خلکو د خپو د پوندو وینې بهیږي په لاره کې او د چا پوښتۍ له زور ورغلی او د بوډا سړي چې دا پوښتۍ ماتې شوي دي، خپې ماتې شوي، لاس یې پکې مات شوی دی. یاد ساتئ حضور مبارک فرمایي تعلیمات دا دي لرې نه استلام وکړه، د لرې نه چې ته استلام و سلام وکړې دا حجر اسود به هم د دغې خلکو شفاعت به بیا کوي. په دې سیمه کې ما دا خبره ضروري ګڼله، نو غرض مه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د ګڼ شمېر
احادیث مبارکونه او د قرآن کریم د ګڼ شمېر آیاتونو مبارکونه دا موږ ته معلومیږي چې په روی زمین باندې د ټول نه ښکلی ښار د عزتونو ښار د شرافتونو ښار د عظمتونو ښار الله پاک ته قریب ښار حضور مبارک ته قریب ښار دا د مکې معظمې ښار دی ځکه چې حضور مبارک چې کله روانېدو مکې معظمې نه هجرت کولو حضور مبارک چې روان شو شاته واپس به راوکتل بیا به لاړو بیا به واپس راوکتل حضور مبارک خانه کعبه شریفې ته او دغه ښار ته متوجه شو وی فرمایل چې ای مکې معظمې په ښارونو کې ټول نه محبوب ښار ماته ته ټول نه خوښ او اطیب ښار ماته ته او ای مکې معظمې که د ستا اوسېدونکو زه په دې نه وای مجبوره کړی چې زه اوس مدینې منورې ته روان یم که دغې ظالمانو زه نه وای مجبوره کړی ای مکې معظمې ښار تا نه په ژوند باندې هم نه وای وتلی خو دغه خلک ظالمان شول زه وویستم پاتې شول ای مکې معظمې ما ته خوښ ښکار کائناتو کې ای ښار د مکې معظمې ته ما ته اطیب ښار ای مکې معظمې ته او ما د اوسېدلو والا خوښ ښار چې د ژوند اخرې لمحې پورې به زه چې کم ښار کې اوسېدی هغه به مکه معظمه کې اوسېدی خو ای مکې معظمې د ستا اوسېدونکي ظالمان دي زه یې په ویستلو باندې مجبوره کړم غرض دا چې د الله محبوب د محبوب ښار چې دی دا مکه معظمه دی او د حضور مبارک دویم نمبر محبوب ښار دا مدینه منوره دی انشاءالله العزیز په روانه جمعه کې به د مدینې منورې مبارک په عظمت او په شان باندې د قرآن کریم د حدیث مبارکو په الفاظو کې وضاحت کې خبرې ترې کېږي دعا دا ده چې الله کریم د موږ ستاسو په ژوند کې همیشه دپاره د حرمینو شریفینو مقبول شوی حاضرې نصیب فرمایي او چې کمې حاضرې د خلکو شوي دي الله کریم د خپل بارگاه کې شرف قبولیت ور نصیب کړي او دا کم خلک چې اوس تللی دي الله کریم د موږ په دعاګانو کې ور یاد کړي او الله کریم د هغوی هم د حاضریان قبول و مقبول فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة دستا د کلام پاک نه او د حضور مبارک د مقدس و احادیث مبارکونه دو درې خبرې بیان شو خدای مونږ ټول له عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب کریمه د حرمینو شریفینو ذکر خیر شو خدای پاک د هغوی حرمینو شریفینو د دغه ذکر په خاطر باندې د هغوی فیوزات او برکات او تجلیات او انوارات زموږ ستاسو نصیب فرمای رب کریم مونږ بار بار د حرمینو شریفینو زیارتونو نصیب فرمای ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي خدای د ټولو نیمګړي پوره وفرمای بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکې بې کوره ته کورونه ورکې چې چا څه قسمه نیکې ارادې دي په خپلو نیکو ارادو کې کامیاب و کامران کې زموږ په زرغوني جومات کې د مفتی کورس شروع شوی دی الحمدلله څه کم 50 کسا علماء کرام دلته تخصص فی الفقه والقضا کوي خدای دغه درس لم قیام و دوام ور نصیب کې څوک ورسره تعاون کوي مرسته ورسره کوي خدای هغوی لم خیر د دنیا او خیر د آخرت ورکړي جومات کې هم ډېر کار روان دی چې کوم متولیان د جومات ډېر اخلاص کوي خدای پاکه د جومات په عمارت باندې په عبادت او په درس او تدریس باندې قائم و دائم وساتي او څوک ورسره تعاون کوي خیر د دنیا او خیر د آخرت نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين